अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زما نوم ډاکټر جمیل انور دی او نن تاسو سره به د زنګونانو د درد په باره کې یو څو ډېرې ضروري خبرې دي. اکثر موږ نه خلک تپوس کوي، نو ما وی چې په خاص کر په دې باندې مختلف تاسو کو ګورئ نو ویډیوز او دغه به ایښو لکه په پښتو کې په آسان الفاظو کې داسې چا دغه نه دی کړی، نو موږ وایو چې دا یو کوشش وکړو او تاسو په دې باندې پوه کړو. د زنګونانو درد چې کوم ته موږ آسټیو ارترایټس هم وایو. آسټیو ارترایټس د پنډو درد یا زیاتر په زیات عمر کې کیږي، تقریبا د 40 نه بره اکثر دا شروع کیږي. د هغې زیاته وجه چې ده نو دا خو عام لکه الفاظو کې موږ دا وایو چې دا د عمر سره لکه د تعلق دی، خو نور هم داسې څه فیکټرز دي چې څه داسې وجوهات دي چې هغې سره هم لکه دا زنګونانو درد سیوا کیږي. دې کې یو خو د ټولو نه زیات چې دی نو هغه وزن دی. وزن زیاتې چې دی اکثر چې زیات وزني نو هغه هم وزن چې एकदम زیات شي نو هغه ستاسو په زنګونانو باندې اثر غورځولی شي او بیا د هغې دردونه شروع شي. دویم چې دی نو هغه جنیټک فیکټرز دي، لکه مطلب خانداني. اوس د چا مور پلار ته اکثر چې دا مسله یې نو د هغې په دغه شان دغه کې بچو کې هم لکه دا مسلې بیا عمر سره راځي. او درېیمه چې ده نو هغه زیات لکه په خاص کر زنانو کې د دې زنګونانو د درد هغه د نارینو په نسبت باندې زیات دی او د هغې زیاته وجه چې ده نو هغه د هغې لایف سټایل دی چې چونکې د هغې ورزش او اکټیویټیز چې نو هغه ډېر دي. نو د دې ټول مرض چې دی نو په دې باندې د پوهېدو نه مخکې لکه چې هغې لپاره موږ له یو څو ضروري خبرې دي چې په هغې موږ پوهېږو چې آخر دا زموږ د کونډۍ یا د زنګون چې دی دا دی څنګه. نو دا لکه فرض که یو دا ماډل دی د دې زموږ د دې زنګون، دا ماډل چې دی نو په دې کې دا موږ ته دا برنۍ اډوکې چې دی دا د پتون د غټ اډوکې دی، دې ته موږ فیمر وایو. دا لاندینۍ چې دی دا د لاندې د خپې دا اډوکې دی، دې ته موږ ټیبیا وایو، او دا بل وړوکې اډوکې دی ورسره دې ته فیبولا وایو. نو دې درې واړه اډوکې چې دا میلو شي نو دا جوړوي یا کم دا کونډۍ دا جوړ چې دی. بیا دې سره سره دا په یو څو پټو باندې یو خوا بل خوا مخې ته په دې باندې دا اټیچ شي او دغه شان د دې چې دا کم یو بل سره دا ځایونه دي چې کم دې سره جنګیږي نو په دې ځایونو کې په منځ کې کارټیلیجي او دا مخې ته چې دی نو دا د دې زنګون سترګه چې ورته مونږ وایو نو دا چې دا نو د دې او د دې اډوکې په منځ کې هم لکه کارټیلیجي چې کم ته عام مونږ په پښتو کې کرچې وایو. کله چې د زنګونانو دا درد شروع شي نو په دې کې زیاتر خلک دا وایي چې کله مونږ د خپو په سر کې نو یا مونږ داسې مانځه کې خپې راماتو نو هغې سره درد کوي. چې کله ډېر زیات ایډوانس کیسونه وي چې وخت ډېر زیات شوي هغې وایي د شپې هم زموږ ډېر زیات دردونه وي نو هغې کې څه وشي چې دې کې کم دا منځ کې کرچ دی نو دا ورو سولیدل شروع شي. دا چې څونه سولیږي دا منځ کې کرچ نو دا دې سره د دې دغه زیاتي او د دې زیات لکه کم اندازه چې ده نو هغه ښه یو خو لکه اکثر موږ ته خلک وایي چې یاره دا تاسو ته څنګه پته لګي چې دا هم دا مسله د آسټیو ارترایټس دی، بل خو څه نه دی. نو هغه تاسو ته هم بس ډاکټر ښه ویلی شي، هغه چې وګوري هغه ستاسو چې ورته کومه هسټري ووایي کم خپل او چې کم هغه اګزامینې کي هغه وګوري هغه یو څو خبرې دي بس هغه تاسو نه تپوس وکړي نو هلته اندازه ولګي چې دا عمده مرض دی. بیا د دغه لپاره د دې د سټیجنګ لپاره چې دا په کم سټیج کې دی نو هغې لپاره بیا ضروري ایکسرې ده. نو ایکسرې نه دا اندازه لګي چې لکه دې دا چې دی نو دا مرض چې دی دا کم د کونډو دا درد دا مرض چې دی دا په کم سټیج کې دی. دې کې چې اکثر خلک دا غلطي کوي د دې علاج چې دی اوس به موږ علاج طرف ته راشو نو علاج داسې نه دی چې لکه وایي فلانې کس چې دی نو په دې دوای ښه شو نو زه به هم دا دوی استعمال کړم یا فلاني کس چې دی نو هغه په دې کونډۍ کې دا ستنه والی ده نو زه به هم دا ستنه ووخم. دا داسې نه ده. دې کې لږ دا هر سټیج مختلف علاج دی او زیاتر که فرض که ستاسو ایله سټارټ شوي سټارټ وختي ایله دا تکلیف شروع شوي نو په هغې کې خو زیاتر د کم د دردونو دا ګولې دي هغې سره هم لکه کافي فرق پروزي، څه جاینټ سپلیمنټس دي هغې سره هم لکه کافي فرق پروزي.
خو دې کې هم لکه بیمار له په دې پوهېدل پکار دي لکه یو خو عام دا پیناډال ګولۍ ده هغه خو تقریبا هر کس استعمالولی شي چې تکلیفي ورته خو نور کم د دردونو ګولۍ چې دي نو په دې کې هم لکه اکثر خلک د ځان نه دا استعمالوي چې یاره فلانې دې ګولو سره ښه شو زه به هم دا ګولۍ استعمال کړم دا ډېره غلطه خبره ده ځکه د اکثر بعضې دوايانې داسې چې هغه یو بیمار بلډ پریشر وي د هغه شوګر یا نور څه د ګردو څه مرض وي ورته نو که هغه د دې لپاره د هغه ګولۍ هغه لپاره ښه نه وي او اکثر هغه همدغه شانې استعمال کړي نو هغه ورته د فایدې په ځای الټا نقصان کولی شي نو هر سټیج کې علاج مختلف دی نو یو خو دوايانې وشوې نو دغه هم تاسو چې کوم ډاکټر نه ټریټمنټ کوي هغه تاسو ته زیات ښه ریکمنډ کولی شي خو په خپله تاسو کم از کم که ډېر دغه نو دا بیناډال استعمالولی شي دې نه علاوه چې کوم د سیکنډ دغه ته مونږ راشو اکثر خلک تپوس کوي انجکشن دي انجکشنو کې دوه قسمه دغه یو سټیرایډز انجکشن سټیرایډز انجکشن چې دي نو هغه په داسې سټیج کې چې کوم اخیری سټیج والا اسټیوارترایټس دی چې هغې کې کوم دا جوړ بالکل ختم شوي او هغه ته لکه د جوړ د بدلولو ضرورت دی د جوړ بدلولو ضرورت یې ورته خو د څه وجې نه هغه جوړ بدلول نه غواړي یا داسې هغه ته مرضونه دي چې هغې د وجې د هغه اپریشن نشي کېدی نو هغې لپاره بیا دا ښه ده چې هغه دی کې دغه انجکشن ولګوي نو هغه دته د یو تقریبا 2 میاشتو نه 3 میاشتو پورې یو انجکشن سره پین ریلیف ورکوي او داسې څه خاص ډېر نقصان یې نشته اکثر خلک وایي چې یاره که دا انجکشن مونږ ولګو نو نقصان یو خو دا په صرف په جوړ کې دی او الریډي چې کم نقصان دی هغه جوړ خو فورت سټیج کې دی چې فورت سټیج کې دی اخري ګریډ اسټیوارترایټس دی نو هغې کې به نور فردر داسې نقصان وکړي خو کم از کم بیمار ته دا فایده کوي چې 2-3 میاشتو له به هغه د دردونو د ګولو نه لږ خلاصي بیا دریم چې کوم ټریټمنټ دی په انجکشنو کې هغې ته هایلورونیک ایسډ وایي نو په دې باندې ریسرچ شوي دي نو څه خلک وایي چې یاره دا څه ځایونو کې فایده کوي او د څه ځایونو کې نه کوي خو زیاتتر دا په فرسټ سټیج کوم اسټیوارترایټس دی نو دا هغې کې فایده کوي بل انجکشن چې کم دی ته پی آر پی وایي چې کم کې لکه مونږ د بیمار نه وینه والو او د هغه د هغه خپلې وینې نه د هغې د سپینه وینه چې ورته مونږ کوم وایو پلیټلیټس هغه ترې رابېله کړو او هغه په لیبارټرۍ کې په مشین کې سنټریفیوجي کړو د هغې نه هغه پلیټلیټس رابېل کړو لږه پلازما ورسره او هغه ورته په دې کونډۍ کې ولګو کونډۍ کې د انجکشن لګولو دغه چې دی نو په دې کې ښه ښکلې خپل ځای یا د دې څه درد هم نه داسې خاص ډېر درد یې نه په اسانه پکې لګېدی شي او چونکې پی آر پي چې دی نو هغه خو ستاسو خپل بلډ دی نو د هغې داسې خاص نقصانات نشته خو د پی آر پي فایدې هم چې دي نو هغه هم صرف په ګریډ 1 او ګریډ 2 کې دي یعنې چاته چې سټارټ شوي بس هغې کې پی آر پي دا فایده کوي چې هغې دا پروسس ودرئ پی آر پي خلک اکثر تپوس کوي چې دا څه شی دی دې کې دا پلیټلیټس چې دي نو په دې کې یو څیز دی هغې ته وایي ګروث فیکټر دا ګروث فیکټر چې دی نو دا ډېر زیات کم ځای کې هم چې دا په ویښتو کې هم استعمالیږي دا د وجود په نورو ځایونو کې هم دا استعمالیدی شي کم ځای له چې د دې مثال یو د سرې دی چې کم ځای کې دغه کې نو د هغې ګروث دا سیوا کي دریم د دې پی آر پي خو بیا د دې تھرډ او فورت سټیج چې کوم اسټیوارترایټس دی کوم چې ایکسرې نه موږ ته اندازه ولګي نو هغې کې موږ دا نشو کولی څلورم چې کوم یو نوی ټیکنیک راغلی دی هغې ته موږ وایو ریډیو فریکوینسي ایبلیشن هغه داسې چې کم دا جوړ دی دې ته څه اعصابي رګونه کم نرس چې راغلي نو د دې خو زیات وجه هم د هغه نرس د وجې د دې دا درد چې دی نو دا دماغو ته رسي نو هغې کې موږ داسې وکړو چې هغه نیډلې دلته کې پاس کړو او د دې هغه رګونه چې دي نو هغه والا اوده کړو چې هغه اوده شي لږ هغې کې څه دوایي انجکټ کړو او څه په مشین باندې نو دې ته وایي ریډیو فریکوینسي ایبلیشن نو دا د اخري سټیج والا لپاره کیږي چې داسې بیمارانی چې هغې نه د اپریشن قابلي لکه جوړ بدلول پکار دی ورته او یا هغې جوړ بدلول نه غواړي یا څه خلک داسې وي چې هغې جوړ بدل کړي او د هغې نه پس هم هغې ته درد کیږي نو هغې لپاره بیا دا ښه افیکټیو دی ځکه چې د دې هغه رګونه اوده شي نو بس هغه ته درد نه بیا د دې نه د درد دماغو ته نه ځي هغه درد هغه فیلینګز ورته نه کیږي نو دا خو د دې د ټریټمنټس باره کې دا یو څو خبرې وې د ټولو نه زیات دا کم فرسټ سټیج او سیکنډ سټیج چې دی نو دې کې ورسره څه د خوراک لکه احتیاط پکار دی چې څونه مونږ
د وزن کمولو باره کې کوشش وکړو چې وزن مونږه کم نه کم کو نو هغه به هم ښي ځکه چې څونه په دې باندې په زنګون باندې د بره نه وزن زیات دي دومره د دې د کړچې چې دی نو د دې د خرابېدو چانسز هم ډېر زیات دي. دې نه علاوه چې دی نو یو څو څیزونه هغه ورزش ډېر زیات ضروري دی. هغې لپاره مونږ بره چې کوم د پتون دا پټي دي د دې ورزشونه دي یو څو نو هغه هم بیمار ته ښایو چې یاره تاسو به داسې ورزش کوئ یا که تاسو په نیټ باندې هم وګورئ نو تاسو ته په یوټیوب باندې د دې ورزشونه چې دي نو هغه هم ښولی شي نو چې څونه دې سره دا برنۍ لاندینۍ پټې مضبوطې شي نو هغې هم دې ته ډېره زیاته فایده کوي. نو دا یو څو خبرې وې هسې خو دا ډېر غټ ټاپک دی په دې باندې ډېر زیاتې خبرې کیدی شي خو آینده لپاره به مونږ انشاءالله په دې باندې نور هم خبرې کوو خاص کر د دې دا کم پروسیجرز چې په دې کې کیږي او دې نه علاوه چې په دې کې کم نور داسې خبرې دي چې هغه ورزش سره تعلق لري یا د خوراک څه پریزونه پکې غواړي نو په هغې باندې به انشاءالله بیا نیکسټ ټایم په دې باندې خبرې وکړو. تھینک یو.